बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दा सलोरमा मौज़ू च दी सूरत ता नागा इन्फाक फी सबीलिल्लाह द दी वजना द इन्फाक फी सबीलिल्लाह मुबारकी बार बार कुरान दा दोहरावई दा खबरा औ तरगीब इलल इन्फाक अल्लाह ताला तरगीब इलल इन्फाक नो फरमाई मसलुल्लज़ीना मिसाल अजीबा दाग कसानो युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह चे खर्च कई खपल मालूना पलार द अल्लाह कमसल हब्बतिन द बीद नपकी मिसाल पशान द दाने दे अंबतत सबअ सनाबिला चे जरगुन की दा दाना वो वगुला फी कुल्ल सुंबुलतिन मिअतु हब्बा और पहर वगी के सिलसिल दानी भी वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा अल्लाह दुचन कई द देना चाहता चिदा अल्लाह खुखशी वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह पराखरे कुदरत दागो और अलीम पोदे पुनियतुन द अर्जावानी। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कसान चे खर्च कई मालूना द अल्लाह द दीन द गलबे द पारा सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा बयानवर पसी कई मा पा आगा खर्चा चे दी उकड़ला सनवर पसे कई मन्नम वला अज़ा ज़बातना वला अज़ा उन तकलीफ वर्कौल पकीरता ददा से खल्को द पारा लहुम अज्रुहुम द दी द पारा मजदूरी द दीदा इंद रब्बिहिम पनिज़ द परवरदिगार द दी बांदी वला खौफुन अलैहिम न बय्यरा प दी बांदी वला हुम यहज़नून न बदी गमजन करेशी। यौ सड़े रे सन्नलेन नु दे बस कई फकीर वतरागे कौलुम मारूफ वैना मुताबिक द दस्तूर सरा द शरीयत सरा चे नरमा व ख्वगा खबरा होकी व मग़फ़िरतुन और बख्शिश गुख्तल द फकीर द पारा खैरुम मिन सदक़तिन दाड़े दा पस्ता खबरा और दा बख्शिश गुख्तल द फकीर द पारा खैरुम मिन सदक़तिन
دا ډېره زیاته بهتره ده د هغې خیرات نه یتبعها اذى چې څه ورکړي او تکلیف دې خبرې ورته وکړي واله مړه غټ سانډای ښه روغ جوړي او ځان له مزدوري نه کوې واله والله غني حلیم الله بې پروا دی د داسې خلکو د صدقاتو الله ته هیڅ ضرورت نشته نو بیا داسې بدماش الله تعالی نیسي ولې نه حلیم الله بردبار دی نو د لوی نه لوی مجرم ته الله تعالی ټیم ورکوي دا روایاتو د حدیث کې راځي دا کې امام قرطبی لیکلي دي چې د دې آیات په شانی ورود کې راغلي دي چې دا آیات نازل شوی په شان د عثمان ابن عفان کې او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما چې جیش العسرت د هغه سخت جنگ چې جنگ تبوک دی او مزل ډیر اوږد دی او سخت ګرمي ده او مدینه کې د قجرو باغونه را رسیدلی دي سوړی یخ شوی او مزیدار شوی دی دا جیش العسرت دی عثمان سکړي پای کې عثمان رضی الله تعالی عنه د فوج لسمه حصہ دا تیاره کړی لسمه حصہ د فوج عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د هغې ټولو ساز و ساما د هغې څونه اخراجات دا ټول بل روایت کې راځي 1500 اوښان یې راوست مهار کړي دا دی چې کته هم پې اچولي که جاوی هم پې اچولي پړی هم پکې اچولی او دا یې راوسته او د نبي علیه الصلاة والسلام لاس مبارک کې ورکړی او نبي علیه السلام ویل چې عثمان د دې نه وروستو تا ته هېڅ خبره ضرر نه رسوي هېڅ خبره به تا ته تکلیف نه رسوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه خپل مال راوویسته او نیمې کو د 8000 درهم مالکو 4000 درهم دای غزوه تبوک کې ورکړه نبی علیہ السلام ورته وایي بارک الله لك فيما امسكت وفيما اعطيت خیر او برکت تی الله واچي تا ته عثمان عبدالرحمن په هغې کې چې ځان سره دې وساتو 4000 او په هغې کې چې تا د الله په لار کې ورکړه دواړه بیا به راشي سورې توبه کې په دې باندې منافقانو به خنداګانې کولې چې دې عبدالرحمن خو خالصه ریاکاري مقصد
دومره ډیر مال ته ساجد. او یو بل صحابي دی ټوله شپې پردی کجوري اوبه کړي په یو څو اوبو باندې، په یو څو اوبو کجورو باندې. او چې کله هغه اعلان واورېده نو د هغې یوه حصه یې راواخیسته په صادرګي کې او رایې وړله او په ټوپ یې د چاندې باندې یې واړوله. منافقانو ځان یو بل ته ویلې مړه د دې د یو وږیو کجورو نه خو الله او رسول مستغني. زما دا مطلب دا دی چې دا د دې خبره مې خو دې ځکه وکړه چې منافق تا په هیڅ صورت کې نه پرېږدي. که ډېر ورکې وریاکاري کوي، که د خپل وس مطابق لږ څه راوړي وایي دې ته د الله او رسول اجر نشته. بهرحال منافقان دقسې دي، چا تا په یوه کې نه پرېږدي. او سبیل الله ټکی چې راغی كل ما يوصل إلى مرضات الله تعالى من الإيمان وصالح الأعمال. د فی سبیل الله مقصد څه دی؟ هر هغه کار چې تا رسی د الله رضامندۍ ته ټکه سبیل الله دی، چې هغه ایمان دی او عمل صالح دی. او بیا الله رب العزت دا کم شی چې ته د الله په لار کې ورکې. بل حدیث کې راځي دا ړومبی د الله رب العزت په لاس کې وي او بیا یې الله رب العزت د هغې داسې تربیت کوي لکه تاسو چې د خپل اسپې د بچي حفاظت کوي، حتی چې هغه د احد د غر په مقدار باندې ساز شي. نو یضاعف الله تعالی د چنکئی یزید و یکسر حتی یکون الشیء اضعاف ما کان. او بیا قرآن فرمایل هغه کسان چې خرچه کوي خو د خپل خرچه بربادی نه، خرچه وکي د خپل خرچه بربادی نه، من او اذا نو ورپسې کوي په خپل خرچه پسې من او نو ورپسې کوي په دې پسې اذا. دا من څه ته وایي؟ یو خو ستاسو د پښتو دا من دی که نه؟ نو دا من دلته المن ذکر الصدقة و تعدادها. من دې ته وایي چې هغه کم ورکړي دي کړي دي د خلکو په مخ کې یادوي او شمیرې علی من تصدق بها علی، هغه چاته چې په چا دې کړی دی علی وجه التفضل. مړه نن دونه غټ سړی شوې، تا سره ما دا نه وکړي، په پلاني موقع کې مې ورسره دونه څه نه وکړي، دونه څه نه وکړي. دا من دی. دلته لیکي برا المن من کبائر الذنوب،
دا زباتنا دا په لویو ګناهونو کې شامل ده. صاحبه احد ثلاثه زکا چې د دې صاحبو د یو د دریو نه به نه خالي کېږي. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. یو دا چې الله به ورته په نظر د رحمت ونه ګوري، او ولا یزکیهم، نه به الله د دوی تزکیه وکړي چې د ګناهونو د خیرو نه به یې ګندې پاک کړي. او نمبر 3 دا دی په حدیث کې راځي چې دوی لپاره عذاب درناک دی، تکسی صحیح مسلم کې دی. او المنان هو الذي لا يعطي شيئا الا منا. منان بیا په کې صيغه د مبالغې ده، هغه سړي ته وایي چې څه ورکوي بیا اثبات، څه ورکوي بیا اثبات. دا یو. او قول معروف استر سره نشته، نو خوږه خبره مطابق د شریعت خبره چې وروره خفه کېږم ته رالې، خو په دې وخت کې زما سره هېڅ شی نشته. زما امید شته چې الله به ماله سر راکړي. انشاءالله که تاسو بیا په دې لار رالی، زه به ستاسو برخه وم. کله کله فقیر او مسکین زوروري، نو تا به د دې جامې نه ونیسي او نه دې پرېږدي چې نه صاحب خامخا څه راکړه، او نه صاحب ماله خامخا څه راکړه. نو دې وخت کې سړي له غوسه ورځي، نو ته به غوسه به نه کوې، ته به دونه ووایې چې الله دې وبخه، الله دې وبخه. زه به ته څه ووایم، ما څه غوسه نشته، او ته تنګول کوې، نو الله دې وبخه. نو دا مسکین او فقیر ته بخشش د الله نه غوښتل. للسائل المحتاج نحو الله يرزقنا وإياكم. خدای دې موږ لم روزي راکړي او تعالی دې موږ راکړي تاسو له. الله کریم دی، الله يفتح علينا وعليكم. الله دې په موږ باندې ما خپل دروازې د رحمت روس پړي پتام. او مغفرة ستر على الفقير بعدم اظهار فقره. دا د هغه فقر چاته ښکاره کوي نه، او والعفو عن سوء خلقه. د هغه ناکاره خوی نه عفو کوي. نو دا یو زبردست خبره ده چې تنګول باندې کې بیا به تا ته ستا د دغه پوره عوضونه او بدلې ملاوي. که نه تنګول کوي، نو بیا به هېڅ درته ملاو نه شي، هېڅ نه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا
لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. دا ترجمہ داسی لوگ اے ایمان والو لا تبتلوا صدقاتکم مبربادوی مخرابوی خپل خیراتونا بالمن پزباتن سرا والعزا او دارنگی پا تکلیف رسول سرا محتاج او فقیر تا او دا سے مبربادوی چه تاسو تا داگه ذرا بر اجر ملاو نشی ذرا بر اجر ملاو نشی اے لان قرآن تا ورسی کنی تا ور اس کالذی ينفق ماله پشان دا آگی سڑی چه خرچ کئی خپل مال رعاء الناس پارا دا خون دا خلق دید پارا مال لگئی چه خلق ہوئی لانی خو زبردست خرچا ہوکلا ډیری روپئی برباد کړي او په خلکو باندې ارسو خوړل د دې حالت نه الله مونږ او تاسو وساتي یعنی داسې خلک شته چې په یو ورځ باندې په ودونو باندې کروڑونو روپیو لګوي او دغه سړی نه چې د الله په لار کې 5 روپۍ غواړي نه ده دا 1 کروڑ او 5,000 کې ډېر لوی فرق هغه ولې کوي یو دا نه کوي رعاء الناس د پاره د نوم او د ناموس او دا نوم او ناموس ولې کوي لا ولا يؤمن بالله پورا په خدای یقین او عقیده نشته ځکه د خدای پر رضا نه کوي والیوم الاخری او د دې وجه نه چې ایمان په قیامت نشته که د ایمان په قیامت وې او په ځان لکېدلو وې په قبر کې ځان لکېدلو وې او د آخرت هغه یکتایی زندگی او پر خطر زندگی دا د مخې ته وې او په دې باندې دا عقیده وې نو دا مال به د دغې لپاره لګولی وې بیا فمثله پس مثال د نفقې د ریاکار کمثل صفوان علیه تراب پشان داغه گٹ هموار دے هموار گٹ دا پرش پر شکل بانی علیه تراب چه پدے گٹ بانی دا پاس خور پرتی مزیدار خود خورا فاصابه وابل پس چکلا اور سیدی تا دا غٹو ساس کو باران شبائز باران نو پتورکہو صلدا پریدی دے کانی در خالی اگا خاور یوسی او دا چی پکی کم تخمونا چولیو کم سری چولی وی کم پسلونے کرلیو اگا مویسی لا يقدرون على شيء مما كسبوا طاقت نه لري په یو سیز باندې د هغې نه چې دا لګولیو دلته خو سمندر ویوړنو ټک
کسی مثال د ریاکار چې د ریا مثال د دکا زمیدار د فصل دی چې په ګټ باندې د پاسه کرلی و خاوره پې برابره پرته وه شبایز باران وشو خاوره و فصل او هر څه یې ویوړل والله لا یهدي القوم الکافرین الله تعالی دوست نه ګڼي چې کوم دی کافرانو لره دا یو بله مسله ده چې دا ریاکاری ډېر خطرناک عمل دی ابطال الصدقه الحرمان من ثوابها د تاسو چې زده کړه په قرآن کې چې لا تبطلوا صدقاتکم صدقه مه باطلوئ دې معنی څه ده محروم والی د ثواب د دې نه چې دې د ثواب نه سړی دا الله تعالی محرومه کي هېڅ بدله ول نه ورکوي او من او سلوا تقدم معناها اوس مې معنا وکړه او رعاء الناس معنا مراعاتا لهم ليكسبا مدحهم او يدفع مذمتهم او دا خلکو ته ولې ښیي چې خلک د دې صفتونه وکړي چې یار خو زبردسته پیسې ولګوئ او هلکه مونږ خو ویل دا ډېرې د بخیلي بچی دی او د جیب له چې کوم دی لاس نه ورځي اوهو خو د بلا بچی وخوته دا دفه د مذمت ده پوهېږئ په دې باندې او بیا چې دا ستاسو زده شوه نو اوس بله خبره کوو دلته د دې من او اذا باره کې یو ناشنا لطیفه ده دې ته لږه ځان متوجه کړئ وی يقال طعم اللآلي أحلى من المن وهو أمر من اللآلي عند المن دا ګوره یو معما ده چا نه م که تپوس کوو نو بیا به پته ولګي وی چې خوند ملغلرې دا ډېر خوږ دی د زباتنې نه د من نه او وهو دا من چې دی امر من اللآلي دا ډېر تریخ دی د ملغلرو نه عند المن په وخت د زباتنه کې نو ته به اوس دوی ته ووایې چې اللآلي الاول طعم اللآلي یعنې طعم النعم دلته د لآلي نه مراد نعمتونه دي نو طعم د لآلي یعنی خونه د نعمتونو ډیر خوږ دی من المن د ترنجبین ټیک ده که ترنجبین خو پېژنې مخکې مونږ ویلې یار تاسو ولې به دا کېږي او دا واللآلي الأول النعم والثاني شجر مر الورق او دا دویم لآلي چې دی دا هغه ونې ته وایي چې دا پاڼې انتهایي ترخي او منی اول شیء یشبه العسل دا ړومبلی من چې دی دا یو شی دی مشابه دی د ګبین سره ترنجبین او ثانی دا تذکیر د منعم علیه دی بالنعمه
دا دویم من چې دی دا ځباتنه ده په فقیر باندې لمسه شوه نو ځکه وایي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دا انفاق فی سبیل الله شروع دی نو انفاق فی سبیل الله لپاره څه شرایط دي په هغه شرطونو باندې چې کې نو بیا کار ورکوي چې هغه شرایط نه نو بیا کار آمد نه دی مثال دا کسانو مثال عجیبه د هغې کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپلو مالونو لره ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندۍ د الله د خرچې مقصد یې څه دی چې زما رب العزت مانه راضي شي وتثبیتا من انفسهم او دا د پاره د کلکولو د مضبوطولو د خپلو نفسونو په دې خبره باندې چې الله به ماله دې بدله راکوي کمثل جنت بربوتین د دې مثال د هغې باغ دی بربوتین چې په لوړه ځمکه باندې وي اصابها وابل ورسیدي تا د غټو څاڅکو بارانو شبایز باران راشي فأتت أكلها ضعفين